نو اوس به بنګلادیش والا له څه کوو هغوی له به په سټیډیم کې ګیر چاپېره ایسیګان لګي او دغه بهانه به یې ختموي چې یاره په دوبۍ کې ګرمي ده نو دا بهانه به یې ختموي او ایسیګان به ورته لګوي یا به ورته کولرې لګوي. نو اوس د دې فیصلې سره تاسو څه وایئ؟ څومره چې هم ملګري د ایشیا کپ حوالې سره نننۍ اهم خبر اوري نو هغې ټول تیرا مخې ته شي. ډېر ملګري ما ته میسیجونه کوي وایي نوید بھائی د ایشیا کپ حوالې سره ته ولې ویډیو نه کوې؟ نو زه درته نن پوره ډیټیل په دې ویډیو کې एकदम خو ویډیو به را سره د اخر پورې ګورئ او د ملګرو سره به لازمي شیر کوئ او کمنټس به کوئ چې زما کومه خبره ده آیا دا ټیک ته او که غلطه. د انډیا میشن څه دی ملګرو د ایشیا کپ حوالې سره او د پاکستان حوالې سره نوې چې کوم خبر او کوم اپډیټ دی د ایشیا کپ حوالې سره دا دی چې بنګلادیش غوندې ټیم هم انکار وکړو چې یاره موږ په دوبۍ کې میچونه نه کوو موږ یې په پاکستان کې کوو. آلریډي هغې ته پته ده چې په دې وخت کې د ایشیا کپ دغه مسله سرګرم ده او یو ډېر اهم پوینټ دی. نو هغوی دا خبره ولې وکړه چې موږ په دوبۍ کې میچونه نه کوو موږ به پاکستان کې کوو. د پاکستان حوالې سره موږ داسې نه وایو چې یاره موږ په پاکستان کې میچ نه کوو. حالانکې 3-4 ورځې مخکې دې خبرې گردش کوو چې سریلنکا او بنګلادیش انکار وکړو ایشیا کپ موږ په بل ملک کې نه غواړو موږ به یا په پاکستان کې کوو یا دې په بنګلادیش کې وشي او یا دې په سریلنکا کې وشي. دا څه وجه د ملګرو د بنګلادیش او د سریلنکا د انډیا سره تعلق مضبوط دی او د پاکستان سره خو تعلق تاسو ته پته ده که اوس د پاکستان د مشرانو خبره وکړو ملګرو نو تاسو به 100% دا خبره کوئ چې د پاکستان نن کوم مقام ته ورسېدو نو د دې خلکو د لاسه ورسېدو. حالانکې دلته کې د دشمنۍ خبرې راځي او د پاکستان او د انډیا چې کومه مسله ده نو هغه خبره مخې تګدلی کېږي خو د کرکټ او د دغې دشمنۍ هیڅ تعلق نشته ځکه که دلته د پاکستان عوام وګوري نو هغوی هم د دغې خبرې په انتظار دي چې کله به د پاکستان او د انډیا میچ وي. که هلته د انډیا عوام وګورئ نو هغوی هم د دې خبرې انتظار کوي چې کله به د پاکستان او د انډیا میچ وي. خو بیا چې په کرکټ کې کله هم د انډیا او د پاکستان میچ وي نو تماشګر خو تاسو ته پته ده چې سټیډیم ټول ډک وي. نو د انډیا او د پاکستان د میچ نه ډېره غټه پیدا کرکټ ته کیږي. د انډیا او د پاکستان عوام غواړي چې یاره موږ کرکټ وګورو د پاکستان او د انډیا میچ وګورو. انډیا والا کوم پوینټونه مخې ته راوړي نو هغه تاسو ته پته ده. د انډیا میشن څه دی ملګرو د انډیا میشن دا دی تاسو کتلی شئ چې په پاکستان باندې پابندي لګېدلې وه انټرنیشنل چې کوم کرکټران دي یا کوم ټیمونه دي نو هغه پاکستان ته نه راتله. د پاکستان دغه محنت هغه خوارۍ دومره رنګ راوړو چې اوس الحمدلله پاکستان کې PSL هم وشو او چې کوم کرکټران دي انټرنیشنل ټیمان دي هغوی پاکستان ته راغله او د پاکستان نوم یې روښانه کو. د انډیا اوس دغه میشن دی چې پاکستان مونږ بدنام کو. په څه طریقې سره بدنام کو؟ یوه بانه او بله بانه هغه مخې ته راوړي او هلته د سریلنکا او د بنګلادیش چې کوم ټیمونه دي نو هغه هم د ځان سره رایو کړي. نو د انډیا چې کوم میشن دی هغه واحد دغه یو میشن دی چې پاکستان واپس بدنام شي او پاکستان ته چې کومې دوري کیږي چې هغه خلکو خولې جوړې شي چې پاکستان ته ووایي چې تاسو یو وړوکی غوندې چې کوم کپ دی هغه په خپل ملک کې نشي منعقد کولی او هغوی له سکیورټي نشي ورکولی نو بیا موږ څنګه پاکستان ته درشو په دوره باندې. نو د انډیا هم دغه یو میشن دی خو په دې کې څه د دشمنۍ خبره شته نه پکې بله خبره شته خو د هغوی دغه یو میشن دی ځکه چې تاسو دې سیټ کې د تصویر وګورئ دوی څنګه په خوشحالۍ باندې دغه تصویر ایستی دی هلته به څومره خوشحالیانې کړي نو آیا دشمني داسې پاللی کېږي؟ آیا دغه خنداګانې او خوشحالۍ چې دوی په خپل منځ کې کوي څومره ګپ شپ به یې لګولې او دلته وایي د پاکستان او د انډیا چې کوم تعلقات دي نو هغه ښه نه دي د دې وجې موږ پاکستان ته نه درځو. هغه چې کومې دورې دي د پاکستان هغه چې کوم غیر ملکي کلاړیان دي او ټیمونه دي نو چې د هغوی خوله پاکستان ته جوړه شي چې تاسو دغه وړوکې ایشیا کپ په خپل ملک کې نشئ کولی نو موږ څنګه په دوره باندې درشو. نو هم دغه یو میشن باندې انډیا لګیا ده خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. انشاءالله العزیز عزت په الله جل شانه پاکستان له ورکوي خو که په نجم سټي کې لږ غوندې غیرت راغلی د دې د غیرت حوالې سره تاسو څه وایئ هغه ما سره په کمنټس کې شریک کړي. ځکه ملګرو چې کومه اخري فیصله وشوه نجم سټي کومه فیصله انډیا والا ته کېښوده مخې ته چېرې 4 میچونه چې کوم دي هغه په پاکستان کې کېږي
او باقي به په دوبۍ کې کیږي دغه فیصله ولې وکړه د انډیا کرکټ چې کوم مشر دی شاکا دی که شاه خان دی څه بلا ده نوم دی ورک شي نوم دی د خاورو نه لاندې شي ځکه چې دا ټولې مسلې دغه سړي جوړ کړي دي نو انډیا سره بل چانس نشته نجم سټي ورته داسې خبره مخې ته کېښوده خو دلته تاسو ته ما وایي چې زه په ایشیا کپ باندې ولې ویډیو نه کوم ځکه نه کوم که دلته زه د نجم سټي صفت وکړم نو هغه ستاسو د مخې دی چې کله یو خبره کله بله خبره هغه چې کومه خبره مخې ته راوړه د ټیسټ کرکټ حوالې سره چیرې په لاټ کې دی د انډیا او د پاکستان ټیسټ سیریز وشي نو دا اوس د منلو خبره ده یا د کولو خبره ده هغه خلک وایي که نه وایي زه دې وجنم او هغه بله خبره پسې نشم کولی ځکه ملګري به خفه شي دلته که وګورو نو انډیا والا یوې خبرې ته نه دی جوړ او دلته زمونږ نجم سټي کوم چې چیرمین دی نو هغه داسې خبرې مخې ته راوړي چې پاکستانیان هم حیران دي چیرې انډیا والے یوې خبرې ته نه جوړیږي او دلته کې ورته زمونږ نجم سټي چې کوم دی نو هغه ورته د ټیسټ د سیریز خبرې کوي چې په لاټ کې دې وشي بله اهم خبره دا ملګرو چې انډیا او د پاکستان په انډیا کې ورلډ کپ دی او پاکستان کې ایشیا کپ دی انډیا یوې خبرې ته نه جوړیږي چیرې موږ د ایشیا کپ په پاکستان کې وکړو دغه نور ملکونه بنګلادیش او سریلنکا هم د ځان سره یو کړي دي او داسې قسم پوینټ مخې ته راوړي چیرې دوی ته اوس انډیا والا ته ځان بهر کو او اوس یې په بنګلادیش راواچو چیرې اوس ورته د تکړه شه ځکه موږ ته اخیری دغه پوینټ او دې ته ولې غاړه کېښوده سټار سپورټ چې کوم چینل دی نو هغې په دې باندې مجبوره کړل چې ته به دې فیصلې ته غاړه ږدې ځکه زموږ په ډېر غټ تاوان دی نو هغه خو دغه فیصلې ته کېنو خو اوس یې په دې طریقه باندې وهي چې بنګلادیش ورته راواچو چیرې موږ په دوبۍ کې میچونه نه کوو موږ پاکستان تلو ته تیار یو خو موږ په دوبۍ کې ولې میچونه نه کوو هلته ډېره ګرمي ده دا اوس څه خبره ده تاسو به مخکې کتلي چیرې بنګلادیش او پاکستان په دوبۍ کې میچونه کړي دي هم په دې ګرمۍ کې کړي په دې ګرمۍ کې هم په دې ورځو کې IPL په دوبۍ کې شوی دی او بیا دوبۍ د پاکستان ہوم ګراوند یادیږي نو پاکستان په دغه خپل ہوم ګراوند باندې هم په دې ورځو کې ډېر غټ میچونه کړي دي او ډېر غټ سیریز یې شوي دي او بنګلادیش اوس دا خبره کوي چې هلته ګرمي ده زموږ کلاړیان وایي چې یاره موږ په ګرمۍ کې ګیم نه کوو نو اوس به بنګلادیش والا له څه کوو هغوی له به په سټیډیم کې ګیر چاپېره ایسیګان لګي او دغه بانه به ختموي چې یاره په دوبۍ کې ګرمي ده نو دا بانه به ختموي او ایسیګان به ورته لګوي یا به ورته کولر یې لګوي نو اوس د دې فیصلې سره تاسو څه وایئ او د نجم سټي څنګه تاسو ته ما خبره وکړه چې هلته انډیا والا د ورلډ کپ حوالې سره د پاکستان میچونه سټیډیم یې ورله خوښې کړي دي چیرې په دې سټیډیم کې به د پاکستان میچ وي د پاکستان او د انډیا او دلته ایشیا کپ راتلو ته د سره تیار نه دي خو هغوی ولې دا خبرې کوي او په دې خبرو باندې مضبوط دي ځکه چې زموږ تاسو ته وایي چې د نجم سټي نه زه د سره دا توقع نه کوم چې هغه به د پاکستان له ترقي ورکړي یا به یو خپله خبره د انډیا په حکومت یا د هغوی چې د کرکټ بورډ کم چیرمین دی یا مشر دی په هغه به خپله یو خبره ځای کړي دا زما یقین نه راځي تاسو د نجم سټي حوالې سره څه رایې لرئ هغه زموږ سره په کمنټس کې شریک کړئ خو کوشش به کوم چې ستاسو دپاره باقي د ایشیا کپ حوالې سره خبرونه لازمي راوړم خو ویډیو به ګورم کم شیر کړه نو د بل خبر انتظار کوئ په نوي انداز او په ښکلې طریقه به تاسو ته پیش کوم چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې اواز پاکستان زنده باد پاکستانی کرکټ ټیم زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي الله پامان